نو دی جمعه کې ما مناسب وګڼل چې د مور او پلار متعلق یو څو ضروری خبرې درته وکړم چې ته به مور او پلار سره څه کوې هغوی به تا سره څه کوي. رب العالمین قرآن شریف کې ما چې کوم آیت لوسته نو په دې کې د خپل حق نه پس د مور او پلار ذکر کوي. اول فرمائی لا تعبدو الا ایاه چې تاسو عبادت او بندگی صرف د الله وکړئ او دا زمون ایمان دی که څوک د الله سره په عبادت او بندگی کې بل مرګري کې هغه ته مشرک وي لوی جرم دی کافر شو. او بیا فرمائی و بالوالدین احسانا چې تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک وکړئ. احسنوا احسانا ښه سلوک وکړئ مور پلار سره. مور او پلار د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی. دا ګور یاد ساتئ نعمتونه د الله ډیر دي او هر نعمت په خپل ځای کې غټ غټ نعمت دی خو مور او پلار دا غټ نعمتونه دي. او بیا د مور او پلار دپاره بچی لوی نعمت دی. دا دواړه غټ نعمتونه دي. بچی دپاره مور او پلار او د مور او پلار دپاره بچی. نو بچی له پکار دی چې د خپل مور او پلار ښېګڼه وکړي سلوک دعا ته دړنه وباسي. بس زه به یې درته په پښتو کې خلاصه کړم. زه څوک مور او پلار سره ړنی دعا وباسم. زه ول ډوډۍ ورکم او که زه ول شربت ورکم او که زه ول جامې راوړم او که یو جوړه راوړم او که دوه راوړم نو زه یې راته په پښتو کې خلاصوم ړنی دوا وباسم. په دې ته اوس ښه پوهېږي چې د مور دړنه به څنګه دوا وباسي. ازارمن کېږه ته ما چې ازارمن بشي چې دا د زړه نه تا ته دوا وکړي چې ته بهر وځې او دا تا پسې شاته ګوري او تپوس کوي پلان کې راغلی دی که نه هغه هلک راغلی دی که نه هغه زوی راغلی دی که نه او چې ته کور ته ورننوځې او سلام پرې واچوې او درته مسکی شي بچې لږ په وخت راځه که بس دا چلو اوس په دې هر سړی ښه پوهېږي چې دا به زه څنګه کوم. بهترین سلوک د مور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته د مور او د پلار په حق کې فرمایي او یو صحابي حضور پاک ته عرض کوي زما مور چې ده کافره ده زه ورسره ښېګړه کولی شم اوصلي امکې یو ښځه ورته او کافره ده وی بلکل بیا هم ورسره صله رحمي کوه بد به ورسره نه کې. او زمونږ فقها لیکي که کافري مندر ته ځي نه به بوځې کافري عبادت خانې ته ځي نه به بوځې خو که واپس راځي نو بیا راوستی شي لاړ شي راپوږې د کفر او د شرک عبادت له به نه بوځې ته پکې ګناهګارېږي نه دي ځي خو کال ته لاړ تلې خو تا خو نه دی بوتلې اوس د راتلو وسې نه کېږي نو لاړ شه اس وله بوځه پوږې کولی ښه سلوک مور او پلار سره او جواب مور کوه غصې به ورته نه کې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو وخت کې مور وه هغه مسلمانه نه وه او دا به یې وه حضرت ابو هریره به او شله به و رټه به و او بچی یې د پې ګران هم دی یو ځل چې کور ته لاړ نو مور ورته سخته غصه شوه وایي بس نور دې نه پرېږدم او په دې محمد به کفر کې صلی الله علیه وسلم او ښه مضبوط یې وواو او د رامنډه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم له او حضور پاک ته ویې د الله رسوله نو تر کومې پورې ته مهرباني وکړه زما مور له دعا وکړه زم جون نور خراب دی نه تېرېږي اوس یې مواله او چې تا پسې بد وایي نو ړمې خورېږي نشم برداشت کولی زه څوک نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي خدای د ابو هریره ورو مسلمانه کړي خو د پیغمبر مبارک اواز او هر سره ډغره چې دا څه وکتل مور یې هغه دې وي د الله رسول جومات طرف پسې راغی وی صبر وکړه چې مور یې راله ورته وی فلانکې څنګه راغلې
په څه خیال رالی څنګه رالی وی د ایمان په خیال رالی زه مسلمانېږم دا د ابوهریره د مور سره ښه سلوک و یعنې که داسې نه وې او مور ته زه خپل کار کوه ته کافر یې د خدای دپاره تا نشم اخیستی دا د خدای دپاره مې تا سره بغض وځه زما د کور نه چې کافر یې دا مور ته به دا دوی المنقبت نه ملو شي راځي حضور پاک لوی زما مور ته دعا وکړه زما مور له الله نه سوال وکړه دا ټولې خبرې دي د مور او پلار په حق کې ښه سلوک به کوې خپکې به نه کړی به نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی چې چا مور او پلار سره ښېګړه وکړه صله رحمي وکړه او ښه سلوک یې ورسره وکړه خوشحاله وساتل زه خپل طرف نه وایم چې لنه ته دعا وستا دی به المري دې ټکي ته ګوره دا بچی به المري چې خدای پاک دلم په خپلو بچو کې هغه بچی مقرر کړي چې د مور سره څنګه ښېګړه کړې ده چې د بچي د سره هغسې ښېګړه وکړي دوه خبرې شوې د مارونو دوه سوچ پې وکړه یو دا چې د هغې بدل بدله خدای خلاصوي تا ښېګړه وکړه مور پلار سره تا نه به خدای داسې بچي پیدا کړي چې ستا سره به ښېګړه وکړي ښه سلوک به کوي دویم ټکې پکې سرې دویم دا چې ستا مور او پلار بوډاګان دي نو چې ته د هغه عمر ته ورسې نو دغسې به دله خدای نو مطلب دا دی چې عمر به هم دله خدای زیات درکوي حدیث کې هم دقه دی چې د عمر ته ورسېږې نو الله به دله هغسې بچي درکړي چې تا د سره څه کړي نو خو ګور پته ولګېده چې عمر هم زیاتېږي ورسره الله بدلو او درېمه خبره زمونږ د طالبانو ویله که د اشارت النس دی او دا فلان کې دا مسلې راوباسي چې بچي به هم دله خدای درکړي چې تا د مور او پلار سره وکړه الله وایي د هغه عمر ته ورسېږي داسې بچي به ده نو تاله به هم داسې د کسان به درکړم نو ګوره عمر هم زیات شو بچي به هم خدای درکړي ښه سلوک به کوې مور او پلار سره غصه کوي جي کوي دی دا پښتنو خبره وی دیوال ته کې پښتانه وی لکه تا پورې کنځل ونن ختل وی کړه څه چلو شو د مور او پلار په بدو ردو بچی بې عزته ښکاري قمقله په دې نه ته بې عزته کوي د مور او پلار په کنځلو به ته بې عزته ښکاري چې زما بې عزتي وکړه نه 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 ته په دې بې عزته نه ښکاري ته په دې عزتمن ښکاري چې ته ورته وخاندې بدماشي مور او پلار سره خوند نه کوي چې مور او پلار ته وایي ستا هغه داسې او ته وایي ستا هغه داسې هغه راته وایي زه دوسه او ته وایې ستا نه غټ دوس بل کوم لکه پلار سره بدماشي کوي ولې که نه کومه جواب نه ورکوم نو بیا به وایي چې خلک هو پلار او دی نه 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 چې هغه راته وایي دله وخانده ورته یاره بابا دا ټکې خو به ما ډېر خشته ولګېد ته یو ځل بیا ووایه ما ته او یی دوسه یاره بابا ستا د خولې دا ټکې خو په ما ډېر ښه ولګېد ته یو ځل بیا نه که دا دې ورته ووایه به دونه ملامت شي بیا به درته نه بیا به درته نه خوند کوي مړه مور چې د سپېړه درکړي قسم په خدای خوند کوي شکر دې مور شته چې دې ووالم مور شته چې دا بل مخې راله و نه 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 مور ډېره ښه ده وعدې دله وکړه کوېدنې دله وکړه رشتې له به دله په ډېر کوڅو کې غریبه ګرځېده او بیا چې دله جینۍ وکړله خوشحاله وه ټولو خلکو ته وي داسې ښایسته او داسې هم دله نه ګرځېدله ښه مزېداره جینۍ ګوري ستا د خوښې دپاره د ما پلانکي کور کې زوی هغه مې نه راخوښه داسې د هغې شکل داسې رنګ یې داسې دی ورېږه زه دله ښه ګورم ستا یوه خوښه د مور د هغه نې خوښه ستا ژوند ته ګوري چې ښکلې جینۍ وي ښایسته او د ښه خاندانې ګرځي غریبه ښه خاندان نو چې پیدا کې بیا دې څومره خوشحاله یې دوستي شروع شوه چې دې تشه نه دي ځان سره تا ته وایي راوړه خو څه وله وړي او چې بیا وادي ماشاءالله که د اتیاو کالو هم ده نو د هغې هغه چورلکونه خو تا ته یاد دي که نه څنګه چورلک یې رانجه شاټ ټي شاټ په بازار کې نکري دي خو بلکل ټول کې پی کې نه ملاویږي لاس او خو نکري دي او چورلکونه دي او منګې دي او خانک وال دي او خوشحاله خوشحالي ده او ګډېږي غریبه
او هلته لاړ شي په دا نه پوهېږي او ګډېږي ولې د زوی ناوې راولي ناوې چې کور ته راولي بیا ورته